دې پسې په فایل مینو کې پیج سیټ اپ د دې لپاره دی موږ خپل پیج سیټ کوو چې یاره پیج رایټ لیفټ ټاپ باټم دا ایریا دې نه سیټ کولی شي مارجن کمولی زیاتولی شي پیج سیټ اپ به کلیک کړي مارجن ټاپ ته څومره ایریا خالي پکار ده ټاپ ته څومره ایریا خالي پکار ده څومره مارجن پکار دی مارجن دې نه کمولی زیاتولی شي مارجن فرق زه کمومه د ډاون ایرو سره کمیږي بټن سره او د پاس بټن سره زیاتیږي مارجن مې کم کو نیم انچ مې کو 0.5 باټم ته هم کمولی شي زیاتولی هم شي لیفټ ګس طرف ته کموم ګس طرف ته کم کو پریویو کې کتی شي رایټ ښي طرف ته کمولی زیاتولی شي ښي طرف ته مې کم کو 0.2 مې راوست ګټه دې لپاره یو کس خپل نوټس پرنټ کړي هغې نه پس بانډینګ ګنډلو دی وړي چېرته زه کوم طرف نه وګنډمه نو ګنډلو دپاره څومره ځای پرېښوده غواړي بانډینګ ته څومره ځای مزید پرېښوده غواړي نو هله به ګټر آن کړي ګنې هسې عام اپلیکیشن یا نوټس موږ پرنټ کوو نو دا نه چیړو ښه که فرق یې دا د بانډینګ دپاره هم پکار دی بانډینګ څومره پکار دی نیم انچ پکار دی نیم انچ بانډینګ کې به راځي نیم انچ کاغذ ګټه پوزیشن ګټه ستا لیفټ ته پکار دی یا رایټ لیفټ طرف نه دا بانډینګ به کېږي یا ټاپ نه داسې به او لیفټ نه نو دا موږ ګټه نه غواړو دا به زیرو کړي عام درخواست اپلیکیشن یو پرنټ کوي نو هغې ګټه نه غواړو دا به وچړي دا به سیټ کېږي ده مارجن دې سیټ کو او فرام ایج هیډر فوټر والا ایریا هغه به نیم انچ وي نیم انچ به هیډر ته پرېښودلی شوي او نیم انچ به فوټر دپاره او دا سیټینګ چېرته اپلای کړي اپلای ټو هول ډاکومنټ ټول ډاکومنټ باندې اپلای کړي یا دیس پوینټ فارورډ د دې صفحې نه مخکې چې کومې صفحې را روانې دي په هغې اپلای کړي زه چې په هول ډاکومنټ اپلای کومه پیپر سایز تاسو سره کوم قسم کاغذ استعمالیږي A4 لیټر لیګل هغه به سلیکټ کړي چې لیټر سایز کاغذ استعمالومه د هغې ویت به څومره وي 8.5 انچ او بلندي هایټ به څومره وي 11 انچ اورینټیشن مطلب دا چې دا رخ کړه رخ پورټریټ کې به کړه رخ وي لنډسکیپ پرتو باندې داسې پلنو باندې پکار دی یا پورټریټ سیته داسې اوږدو باندې پکار دی اپلای ټو هول ډاکومنټ پیپر سورس ډیفالټ ری اټومیټیکلی دا صحیح دی لی آؤټ نه موږ سیکشن کوم ځای نه سټارټ کول غواړي سیکشن چې کله سټارټ کېږي هغه چېرته نه پکار دی نیو کالم نیو پیج یا کنټینیوس ته روان یم هیډر فوټر هر یو صفحه باندې مختلف غواړي نو دې ځای نه دا چک به آن کړې ورته په هر یو صفحه به هیډر فوټر مختلف وي او په فرست پیج به هم مختلف وي اپلای ټو هول ډاکومنټ هغې نه پس به اوکې کړي اوس پرنټ پریویو ګوره چې زموږ فایل څنګه به پرنټ کېږي پرنټ پریویو دې لپاره زموږ د فایل به څنګه پرنټ کېږي د پرنټ ویستلو نه مخکې د پرنټ کولو نه مخکې پرنټ پریویو کاته ډېر ضروري دی نو پرنټ پریویو به کلیک کړي شارټکټ دی کنټرول پلس F2 دا زموږ د فایل پرنټ پریویو ده چې په دې شکل کې به زموږ فایل پرنټ کېږي لیفټ ته به دومره ایریا خالي وي ټاپ باندې به دومره وي رایټ ته به دومره ایریا خالي وي چې کله دا پلس ماته راشي دې سره دا کلیک کړه دا به میکسیمایز شي دا اوس وګوره ټاپ ته به دومره ایریا خالي وي نیم انچ لیفټ ته موږ څومره راوستې وه 0.2 رایټ ته هم څومره راوستې وه 0.2 دا موږ سره پیج سیټ اپ او پرنټ پریویو چې کله خپل فایل دې وکتو پرنټ پریویو دې مو وکته پیج دې سیټ کو هغې نه پس بیا پرنټ کوي بیا به راشي پرنټ ته شارټکټ دی کنټرول پلس P دې ځای نه پرنټر نوم سلیکټ کړي تاسو کوم قسم پرنټر دی هغه انسټال شوی وي هغې نوم به سلیکټ کړي پیجونه کوم پرنټ کوي ټول پیجونه پرنټ کوي حال به سلیکټ کړي او که نه کرنټ پیج پرنټ کوي کرنټ پیج مطلب دا دی کوم پیج سره د سکرین باندې ته ښکاري اکټیو پیج پرنټ کوي نو هغې لپاره به کرنټ سلیکټ کړي او پیجز ته مخامخ د خپلې خوښې پیجونه به ذکر کړي مثلا تا سره 20 پیجونه دي زه چې ما ته صفحه نمبر 1 پرېږده 2 نمبر پرنټ کا کاما 5 نمبر کاما 7 نمبر کاما 12 نمبر او بیا وایم چې 12 نه علاوه چې څونه دي ټولې نو بیا به څه ولیکي 12 ډیش او 20 موږ خیرنۍ صفحه ده نو دا پیجونه ما ته پرنټ کړه د دې نه وړاندې وروسته چې کوم ما پرېښودې هغه پرېږده نمبر اف کاپیز د یو صفحې نه څومره کاپیانې وکاږي نو زموږ سره کرنټ پیج یو دی یو پیج پرنټ کوم نمبر اف کاپی دا یو پیج څو ځل پرنټ کړي 100 کسان دي موږ ته پرنټ کړه 100 کسان ته به دا یو پیج پرنټ کړي 100 ځل به دا پرنټ کېږي کولیټ چک یا ان چک ترتیب مخکې وروسته کېږي چې کله دا چک نه لګېدلې اول لومبنۍ صفحې نه 100 کاپیانې پوره کړه بیا دویمې نه بیا درېیمې نه هر یو صفحې نه خپل سیټ مکمل کړه که دا چک ان کې ورته نو اول 1 نه اول اخره پورې راشه بیا 1 نه اخره پورې داسې به راځي
او پرنټ واټ څه شی پرنټ کوي نو زیاته موږ ډاکومنټ سلیکټ کوو یا سټایل کمنټس وغیرہ نه پرنټ کوو ډاکومنټ به سلیکټ کوي او پرنټ آل پیجز ان رینج ټول پیجونه پرنټ کوي یا آډ یا ایون کوم پرنټ کوي به سلیکټ کوي سیټینګ دی کو هغې نه پس به اوکې کوي نو پرنټ به شروع شي او دې ځای نه پرنټ کولی شي چې کله ستا پیج سیټینګ شوي وي نو به دې ځای نه ډایرکټ پرنټ کمانډ استعمالولی شي پرنټ به شروع شي دا پرنټ پریویو دی بل دی په فایل کې سینډ ټو دا خپل فایل بل چا ته لیږي میل ریسیپینټ نټ په ذریعې سره لیږي یا مایکروسافټ پاور پوینټ ته لیږي دې ځای نه لیږلی شي بل دی پراپرټیز د فایل باره کې معلومات اخلو د ده پراپرټیز ګورو جنرل ټیب باندې څه وایي نوټس د دې نوم دی د فایل نوم دی نوټس دا مایکروسافټ ورډ نشان دی ټایپ سره مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دی لوکیشن کوم ځای کې پروت دی مای ډاکومنټ کې پروت دی سایز څومره دی 19.5 کیلو بایټ دومره ځای نیولی دی ایم ایس ډاس کې دا نوم دی کریټ یې کله جوړ شوی دی کله موډیفاید شوی دی کله اوس لاست ټایم کولو شوی دی سمري کې موږ د دې نور مزید ټایټل سبجیکټ آتر ایډ کولی شو ځان سره انفارمیشن ایډ کولی شو سټیټس نه موږ څه معلومات اخلو چې فایل کله سیټ شوی دی کله پرنټ شوی دی کله پرنټ شوی نه وي پرنټ کمانډ موږ نه وي استعمال کړی نو دا ډیټ په دې ځای کې نو راغلی او سټیټس نور دا معلومات اخلو چې په دې کې څو صفحې دي په دې فایل کې څو پیراګراف دي څو لاینونه دي څو ورډز دي کانټینټس کې څه وایي ټایټل دی about moving frames and frames pages دا د ټایټل دی کسټم کې خپل معلومات ځان سره ایډ کوو چیرې چیک بای دا فایل فرض کې ما چیک کو نو چیک بای نوم بولی کی او ځان سره به ایډ کی ځان سره د معلومات ایډ کوم چې دا ما ایډ کو چیک مې کو ډیټ کمپلیټ کوم ډیټ باندې کمپلیټ کړی هغه ډیټ بولی کی چې دا په دې ډیټ باندې په دې تاریخ باندې دا مې ځان سره کمپلیټ کو یا ایډ کو اوکې باقي نو فایل باره کې دا معلومات اخیستلو او دا د موږ سره ریسنټلی یوز فایل لیست تازه ترین کولی شوي فایلونه نو هغه فایل ته کولول دې ځای نه کولی شي 2 نمبر فایل ماته کول وکړه 2 نمبر مطلب دا دی چې دا ایډ یو فایل ایډ نوم و بل فایل دا نام و بل فایل دا نام و څلور اخرني تازه فایلونه دې ځای نه اوپن کولی شم دا بل فایل مې اوپن کو راځم بل ته اوس وګوره دا 1 نمبر دا 2 نمبر شو دا د موږ سره ریسنټلی یوز فایل لیست دا بل فایل دی او بل ایگزیټ مایکروسافټ پروګرام نه بیخي وځي پروګرام کلوز کوي شارټکټ دی الټ F4 چې کله ایگزیټ کلیک کړي نو پروګرام به کلوز شي So do you want to save the changes you made to notes دی فایل کې د کوم چینجز وکړو موږ ایریا چینجز کړی دي سیټ اپ مارک وکړو او چینجز سیو کې که نه سیو کې سیو کول مطلب یس چې یاره دا فایل ما سیو کړه کمپیوټر کې دا کوم چینجز شو د فایل کې هغه د کمپیوټر کې سیو کړه که نه سیو کې نو کلیک او کینسل سره به صرف دا میسیج کلوز کیږي کینسل کیږي یس سیو کوم دا کوم چیز ما وکړو نو سیو کوم نو سیو به شي زموږ فایل کلوز شي